بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. مخکې سبق کې دا خبره اترې روانې چې اسباب د علم درې دی او پای کې دا دونه خبره اترې چې دا وشولې او چې هغه اسباب د علم درې کوم دی لکانو حواس سلیمه خبر صادق او عقل سلیم او پای کې دونه خبره اترې وشوي اوس دا بس اخرانه خبره ده چې د اسباب د علم درې دي نو اسباب د علم درې څنګه دي را الهام نه الهام د الهام په ذریعہ سره هم علم حاصلېږي دا شان د خبر روایت په ذریعہ سره هم علم حاصلېږي او د تقلید په ذریعہ سره هم علم حاصلېږي نو تاسو څنګه وایي اسباب د علم درې دي خو شوي به معنی نو دلګي مصنف رحمت الله علیه فرمایي والالهام ليس من اسباب المعرفه چې دا الهام چې دی نو دا اسباب د علم نه نه اسباب د معرفت نه نه د اهل حق په نسبت دي الهام څه ته ویل کېږي الهام دا یکاتو چې الله پاک د خپل بنده پزله کې د فیض په طریقې سره مطلب یعنی بغیر د اکتساب نه بغیر د کړهو نه الله پاک د انسان په بدله کې د فیض په تور باندې فیض په طریقه باندې یو خبر ورواچي د دې نه دا الهام وي واښوي چې الله پاک د یو نیک بنده پزله کې بخپل د فیض په طریقې سره مطلب دا دی چې د بګي سے اکتساب نه کړي مطلب دا کنه چې لګي نور د پاره لګا دی عقل کې موږ غور فکر به موږ کوو غور فکر موږ وکړو موږ ته کمینه حاصل شونه دی استدلالي وایو بغیر د غور فکر ته موږ حاصل شو دی ضروری وایو نو پدې کې دا غور فکر دا پکې نه شي اکتساب اس بګم نه شي او بس الله پاک په طریقې د فیض باندې د انسان پر ازل کې یو خبر واچي د الهام وي پوښوي نو دا الهام د اهل حق او علما کرام په نسبت باندې دا د علم په اسبابو کې نه ده اگر چې د بعض صوفیای کرام په نسبت باندې چلند ده ولکه د صحیح کم اهل حق علما کرام چې نه لاو بل باندې یو خبردار چې دلته لیکلي دي ليس من اسباب المعرفه اول خبره مونږه کو هغه اسباب د علم خبره کو کنه مونږ وایو چې اسباب د علم درې دي او دی وایي چې الهام د اسباب د معرفت نه ده وایي نو دا مصنف رحمت الله علیه باندې علم او معرفت د دوانه یو شی دی د بعض علماء کرام په نسبت باندې د علم او معرفت په منځ کې فرقونه دي د علم او د معرفت په منځ کې څه دي فرقونه دي یو فرق دار چې دی وای چې د علم په ذریعہ سره ادراک د مرکباتو کېږي او د معرفت په ذریعہ سره ادراک د بصائرو کېږي د معرفت په ذریعہ سره د بسيط علم حاصل ولې شي او د علم په ذریعہ سره ادراک د څه کېږي د مرکباتو یو فرق دار په معرفت کې او په علم کې فرق شته او کنيشته سوال دی په معرفت کې او په علم کې فرق شته او کنيشته دی د مصنف رحمت الله علیه باندې په معرفت او په علم کې فرق نشته دی نور علما کرام فرمایي چې په معرفت کې او په علم کې فرق دی سو فرقونه دی 15 پک دي یو فرق پکې دی چې علم چې دا ادراک د کلیات دی او معرفت چې دا سره ادراک د بصائر دی دویم نمبر علم چې دا ادراک د کلی دی یعنی د علم په ذریعہ سره ادراک د کلی کېږي او د معرفت په ذریعہ سره ادراک د جزئی کېږي دریم نمبر دا دی چې د علم په ذریعہ سره ادراک د کلی او د جزئی دواړو کېږي او د معرفت په ذریعہ سره صرف ادراک د جزئی کېږي د نور سره سلورم نمبر دا دی چې په علم کې عموم وي که په دلیل سره حاصل شوی اګه بغیر د دلیل حاصل شوی په علم کې عموم دی چې بس سره حاصل شوی اګه بغیر دلیل سره
او په معرفت کې دا چې نه دلیل پکې ضروري دی په معرفت کې ادراک ضروري دی یعنی دلیل کې بس صرف دا هغه څه ادراک کی کم چې د دلیل نه حاصل شوی الګه پوه شوي ها نو دا څو نمبر شو سرورم شو پنځم شو سرورم نمبر پنځم نمبر دا دی چې د معرفت په ذریعہ سره د یو څه ادراک چې د صفاتو سره کیږي ادراک د صفاتو کیږي او د علم په ذریعہ سره ادراک د صفاتو هم کی او د ذات سره هم د علم په ذریعہ سره ادراک د صفاتو هم کیږي او دا په صفاتو سره هم او په ذات سره هم او په معرفت کې صرف چرنده په دا سره وي بل شپږم نمبر فرق دا چې په علم کې ادراک د تصدیقاتو کیږي او په معرفت کې ادراک د تصوراتو کیږي هغه په شوبې د شپږ فرقونو باندې علم او معرفت د یو قول مطابق د مصنف رحمه الله علیه قول بنز باندې علم او معرفت باندې یو شی دی د دې وجه نه دوی چې وليس من اسباب المعرفه د علم په ځمانه معرفت استعمال کو ځکه د وجه دواړه یو شی دی او دا وی د عام علماء کرام چې په معرفت کې او په علم کې فرق دی شپږ فرقونه مونږ ویل یو دا مونږ وی چې په علم په ذریعہ سره ادراک د سګي د مرکبات او د معرفت په ذریعہ سره ادراک د جزئیات د بصایت کیږي و مونږ وی چې د علم په ذریعہ سره ادراک د کلی کیږي او د معرفت په ذریعہ سره ادراک د جزئی کیږي دریم نمبر د علم په ذریعہ سره ادراک د کلی او د جزئی دواړو کیږي او د معرفت په ذریعہ سره ادراک صرف او صرف د جزئی کیږي څلورم نمبر منګوي چې علم دا عام دی علم کې عموم دی کدا په دلیل سره حاصل شوی او بغیر د دلیل حاصل شوی او معرفت دا خاص دی یعنی صرف په دلیل سره چې کوم علم حاصل شوی نه ایته ویلې په دلیل سره صرف حاصل شوی پنځم نمبر معرفت عام دی په دلیل سره په صفات د معرفت چې نه دا د یو ادراک کول دي په صفاتو سره معرفت د یو ادراک کول دي په صفاتو سره او علم د یو ادراک کول دي په صفاتو سره هم او په ذات سره هم اشپغم نمبر علم چې نه دا پدې کې تصدیقات پدې کې ادراک د تصدیقات وکړي او په دای کې په معرفت کې ادراک دا تصورات وکړي الله خبرې باندې پوه شئ تاسو پرې پوه شئ دا خبره شو بل خبره دا چې لکه دا الهام دغه سبب د علم دی خدای عام خلکو د پاره نه دی امنګ چې ویلي چې اسباب د علم درې دي دا د عام خلکو په نسبت موږ دا ویل دي موږ چې ویلي اسباب د علم درې دي کم دي حواس سلیمه او خبر صادق او عقل دا درې دا اسباب د علم دي د عام خلکو لپاره او دا الهام دا قوم لکه مدی باندې اعتراض نه جواب دا اعتراض دا چې لکه ته چې الهام په ذریعہ سره علم نازلېږي ډېر شه مشایخ د سری او یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای الهمنی ربي زما رب ماته الهام کړل یا ډېر سلفونه واقعات نقل شوې دي چې هغه د الهامات په ذریعہ سره علم حاصل شوی دی نو وای زمونږه جو اسباب د علم درې دي نو دا هغه موږ د عام خلکو په دغه باندې وای په خبره تر کوی چې د عام خلکو د پاره اسباب د علم درې دي او کوم چې خواص خلک دي هغه ته د الهام په ذریعہ سره هم کوم علم ته انده حاصلېږي پوه شو نو عام خلکو ته لکه چون کې د الهام په ذریعہ سره علم نه حاصلېږي دیو جن اسباب د علم کوم الهام ته انده شمار نه کړو شمار نه کو پدې پوه شو او خبر واحد بل ادادار چې ته چیرې اسباب د علم درې دي نو کله کله هم د خبر واحد په ذریعہ سره هم نه حاصلېږي کله هم د خبر واحد چې عادل وي د عادل چې خبر وي دای په ذریعہ سره هم حاصلېږي او دا شان د تقلید په ذریعہ سره هم حاصلېږي نو وایي چې زمنګ د علم نه مراد هغه علم دی لکه موږ چې تقسیم کړو کنه چې پای کې هیڅ قسم چې هغه نه په تشکیک د مشکک سره ځای لګي په اسرم نه کیږي او په دغه کې چې ده کنه صفات یتجلى او مخکې دا شی کنه لمن قامت یہ بھی اول دغه تجلی نه مراد تجلی تام نو په خبر روایت سره علم از خبر روایت دا مفید د ځن وی مفید د علم نوی او دا تقلید چې نو دا اگر چې مفید د یقین د ځن نوی خو موږ ویلو چې دا په تشکیک د مشکک سره دا دقیق نه زوال لري کنه هغه تاسو په مجر تقسیم کړو چې یو ځوان دی او بل سره جهل مرکب دی
او بیا لاندې چې موږ کومه کوشیو یو تقلید او بل څه تصدیق وکړه تقلید هغه لکه کله نا کله چې نه ځای لګي مکه ویل شي نو پرې صفت باغه دغه چې موږ کله خبره کوله پسګه درې علم هغه تعریفات موږ نه کول د علم په تعریفاتو کې چې موږ دا خبرې کړې وي لکه دا خبرې یاد دي تاسو لیکلي دي ځان سره کني لیکلي هغه تاسو پوه شئ نو یو دا الهام خبره وکړه چې الهام چې کنه الهام نه دا په دغه کې نه ده الهام چې دا په اسباب د علم کې نه ده نیوی الهام تعریف وکړو اول نه الهام تعریف کې الهام څه ته نو ورته والالهام المفسر چې هغه تفسیر کړل شوی دی باللقاء معنى في القلب بطريق الفيض چې په طریقې د فیض سره د بنده په ځل کې یو معنا غوړدول یو خبره غوړدول یو خبره غوړدول د بنده په ځل کې په طریقې د فیض سره په طریقې د فیض سره مطلب دا دی چې په دې کې اکتساب کې نه وي بلا د استحقاق نه او بلا د اکتساب نه په طریقې د فیض سره یو خبره د بنده په ځل کې غوړدول د الهام وي چې الله پاک د بنده په ځل کې یو خبره غوړدي په طریقې د فیض سره مطلب د استحقاق کې نه ليس من اسباب المعرفه دا الهام نه د اسباب د معرفتنا بصحه الشيء عند اهل الحق فصحت د اوسس کې پنځ د اهل حق باندې یعنی په هیڅ یو څه بدل کې صحت نه مراد ثبوت شی ده ځکه صحت په خپل معنا باندې واخلې نو بیا مطلب دا راځي چې دا الهام د اسباب د علم نه نه د اوسس په صحیح کېدو کې او د اوسس په فساد کېدو کې دا د اسباب د علم نه ده نو خبره ده سینه نه د اوسس په فاسد کېدو کې نه د اوسس په صحیح کېدو کې دا د اسباب د علم نه ده موږ چې صحت په معنا ثبوت ده والالهام ليس من اسباب المعرفه او الهام دا نه د اسباب د معرفتنا په ثبوت ته هیڅ یو څه کې عند اهل الحق پنځ د اهل حق باندې با صوفیا چې نو هغه وایي چې دا اسباب د علم کې د چلنده پکې ده دا قرآن مجید نه استدلال فالهمها فجورها وتقواها موږ د عام خلکو د پاره چې نه دا اسباب د علم نه او خاص د خصوصیو د پاره موږ منو چې دا عام خلکو یا کم الله پاک کم خلق ور کړی دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایلی الهمنی ربي دا لپاره منو دغه ځای یو نیک سره ده دا لپاره منو او د عام خلکو د پاره نه منو موږ چې دا اسباب د علم درې دي دا د عام خلکو د پاره موږ د عام خلکو باندې هغه په یوه باندې ليس من اسباب المعرفه ها واذا لګی دا د پنځ باندې معرفت او علم باندې شي نه ځکه دا علم په دې باندې معرفت ذکر وو حتی يرد بالاعتراض چې وارد يرد بالاعتراض چې وارد کی باندې اعتراض علی حصر الاسباب في الثلاثه چې دا حصر د اسباب کړه په دریو کې چې دا اسباب د علم مناسب بسو کې په دریو کې وکانه الاولى ان يقول واذا غره دا و چې دا ویلې ليس من اسباب العلم ان معرفت په دې څه ویلې علم ویلې الا انه حاول تنبيه مگر دا راوړل د تنبيه على ان مرادنا بالعلم والمعرفه واحد چې مراد د علم او د معرفت نه څه شی یو شی لا ندا كما اصطلاح عليه البعض لکه څنګه چې دا اصطلاح جوړ کړ د بعض خلکو من تخصيص العلم بالمركبات چې علم خاص د مرکبات سره والمعرفه بالوسائط او معرفت خاصه د وسائط سره او الکلیات او الجزئیات او علم خاصه د کلیات سره او د معرفت خاصه د جزئیات سره لکه د وسائط تعلق د مرکبات سره ده او د جزئیات تعلق د کلیات سره ده یعنی موږ چې ترکیب کو نو بار فجر المرکبات معطوف علیه او البسائط معطوف او الکلیات معطوف علیه او الجزئیات معطوف لکه پوه شئ یعنی دوا خبرې د وکړلې دوی وکړلې دو فرقونه چې لکه بعض علماء کرام وایي چې د علم نه مراد ادراک د مرکبات ده او د معرفت نه مراد ادراک د جزئیات ده او بعض علماء کرام فرمایي چې د ادراک نه د علم په ذریعہ سره ادراک د کلیات کیږي او د معرفت په ذریعہ سره ادراک د جزئیات کیږي په دې خبره باندې پوه شئ د څه معنی باندې کوي غره
چې کوم اصطلاح نه دا چې څنګه اصطلاح ذکر کړ د بعض خلکو من تخصیص علم بالمرکبات او بالکلیات چې علم دا خاص ته مرکبات سره یا د کلیات سره او معرفت خاصه د بصایت سره یا د جزئیات سره ځنه نه چې مرکبات چې علم خاصه د مرکبات سره او معرفت خاصه د بصایت سره یا علم خاصه د کلیات سره او معرفت خاصه د جزئیات سره الګه پوه شو به معنی نه د څه ذکر کړی دي موږ څه ذکر کړلو شپږو دا شپږ ورنه بیان ان شاء الله چې علم او معرفت کې فرق شته نشته شپږ الا ان تخصيص الصحات بذكر مما لا وجه له ويدل کې چې دا خاص کړه د صحات په ذکر سره د دې سوچ نشته اے وای د چې بيتا دغه کې ذکر کړه دی کنه چې ليس من اسباب المعرفه للصحه بصحه في شيء بصحه الشيء نو دل کې چې د شي سره د صحت د قید لګول دي نو دې سوچ نشته نه موږ وای چې را دل کې د صحت نه مراد ثبوت ته ثبوت هغه پوه شوي بیا اعتراض ده چې ته چې را دا خلک الهام ته چې دا سبب د علم نه سره د دینه چې ډېر شي علما کرام او ډېر شي صوفیای کرام هغه ته د الهام په ذریعہ سره علوم حاصل شوي دي اگر ډېر علماء کرام کوم صوفیان دي ناغو د رسمي علوم نو حاصل کړي لیکن هغه چې کوم علم خبره وکوله ناغو د ډېر علماء کرامونه بوچته خبره وکوله نو هغه د الهامي علم حاصل نو وای چې د الهام دا اگر چې سبب د علم دی او د عام خلکو د پاره نه دی همغه چې کوم ویلي دي چې اسباب د علم درې دي هغه د چا لپاره دي ثم ظاهر بیا ظاهر دا انه اراد چې اراده کړی دا ان الالهام چې دا الهام ليس سببا دا د سبب نه يحصل به علم لعامه الخلق چې اصلي کې بده سره علم عام خلقو د پاره الګه پوښوي ويستغل الالزام او صالحيت لري د الزام د لازمول او غیر بغیر باندې والا کده شي فلا شك انه شك نشته انه قد يحصل به العلم چې کله کله د الهام بدري سره هم سګي علم حاصلېږي وقد ورد القول في الخبر او دای سره راغله قول په دې خبر کې یعنی په حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام کې چې الهمنی ربي اج ما رب ما ته الهام کړل هغه پوښتنه نو دا حدیث نه نو دا نه راوستل شي مطلب دا چې موږ ته معلوم نه دي چې دا په کوم حدیث کې راغلي وحكي عن كثير من السلف ادا رنګ وی حکایت کړه نقل کړه شوی دي د ډیرو سلفونو ډیرو واقعات داونه جننده نقل دي واما خبر الواحد دا اعتراض جواب ده چې دا چې علاقه اسباب د علم جننده درې دي او د دې درې سوزونو په ذریعہ سره علم حاصلېږي د دې علاوه د نور په ذریعہ سره علم نه حاصلېږي نو کله کله خو د خبر واحد په ذریعہ سره او کله کله د مجتهد په تقلید سره موږ د هم د علم حاصلېږي مجتهد تقلید وکي او هغه به خبر نه علم حاصل کی یعنی مجتهد یو اجتهاد وکي هم باید مجتهد په تقلید کو نه دی داوم علم ده دا ځنه یو عادل سره موږ خبره وکي عاقل بالغ ده عادل څه ته وي چې عاقل وي مؤمن وي بالغ وي عاقل وي او د الله چې څومره فرایض دي واجبات دي هغه دا کوي نو موږ ته خبره وکي چې نو موږ باندې علم موږ حاصلو نو ته چې را اسباب د علم درې دي پوه شوي نو خبر واحد او د تقلید د مجتهد سره چې مسلې دا په اسباب د علم کې نشماره واما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن دا دوانه فائدہ د ظن ور کوي د څور کوي د ظن یعنی دا صحیح علم فائدہ نه ور کوي صحیح علم هغه ته چې لګا دی چې هغه د څه واضح شي چې پای کې بیا خبر اتر نه او خبر واحد دا مفید د ظن مفید د یقین نه والاعتقاد الجازم الذي يقبل زواله او دا دغه چې کنه تقلید د مجتهد دا فائدہ ورکړي د اعتقاد جازم او هغه اعتقاد جازم چې هغه زوال قبلوي او موږ چې د علم نو مراد هغه چې هغه سره زوال قبلې نه فكانوا اراد بالعلم ما لا يشملهما نو گویا کې د اراده کړی د علم هغه چې شامل نه لیدا والا غذ فلا وجه لعصر الباب الثلاثه نو بیا سوجه نشته چې د اسباب پدریو کی طرح غیر کې لکه باندې باندې پوښوي نو اسباب د علم درې دی او پاتې شو خبر واحد الهام هغه د عام خلکو باندې سبب د علم نه او دغه چې کوم دی خبر واحد دا خو فائدہ د ځن ورکړي یقین فائدہ سره نه ورکړي او بل اگر چې د یقین فائدہ ورکړي لیکن زوال احتمال لري خو شو باندې او علم چې موږ کوم وایو نو هغه د زوال احتمال نه لري ری پوښتنه تاسو دا وړو